قدرمن اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلی. فواد میسج کړی دی چې د سلیم خان کلي ده، وایي زه د ډبیر یوسفزۍ صاحب ته مبارکي ورکوم په ډېر ښکلي پروګرام باندې. تاسو ته مبارکي را لېږلې ده فواد د سلیم خان کلي نه، او چې ډېر ښه پروګرام دی. ډېره مننه جي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خبر لاړ کوټې سوابۍ نه جی. جی هرکلی درته وایو. څنګه لري؟ شکر الحمدلله خیر دی جی. بس ما په جی په فرصت ټایم کار وکړ جی او تاسو ماشاءالله پروګرام روان دي. جی 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 تاسو غږ راځي وایي جی. جی 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 بالکل خیر خیریت ته جی. او خپرونه تاسو واورېده؟ نه ما اوس درانه ورځي ښه جی. نو بهر ته تلم بس سره نو کار مې بس پیسې ټول اوس کار تاسو دا واخه کنه جی. ښه جی ښه. موږ دا یو نوی قدم واغستو د شخصیاتو باندې پروګرامونه علمي ادبي او ثقافتي کوم شخصیات دي په هغې باندې تاسو ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ شخصیت چې د هغې خو مطلب مقام یې کوي. جی جی او یا زموږ چې کوم دا شخصیت دی هغې کې لکه زموږ قومي شاعر شي زموږ په پښتون دغه کې رحمان بابا شو. جی جی خوشحال خان خټک که نه جي. جی او نو دا خو لکه مطلب ناموس شو شاعران دي. جی او بل چې راځي او پیغام ورکول غواړم. جی ما خو بیګام کو میسج ویلو خو هغه بیا بجلی ما ته ټرانسلیشن کار شي راځي. جی جی مې میسج چې کوم ایگزام د عبدالولی خان مردان جی. جی دا به پریویس چې دا په 18 سپتمبر نه شروع کیږي چې او فائنل به چې نو دا 20 سپتمبر نه جی. جی جی دا ښه. دا سټوډنټان تاسو دي. جی جی دا ښه میسج دی. او د دغې په حواله باندې زما خیال لږي چې د پروفیسر بختیار صاحب پروګرام هم وي. ډېره مننه د کال کولو یو جهان مننه ستاسو. پروفیسر بختیار صاحب هم دغه تعلیمي پروګرام لپاره د جمعې په ورځ راځي او شاعر او ادیب هم دی او ډېر ښه محقق هم دی جی او ماهر تعلیم هم دی. نو بس هغه ټول دغه کوي پروګرام راټول کړي. جی نورالامین صاحب د را روان پروګرام باره کې خپل اورېدونکو ته څه زیری ورکوي چې څه چا باندې به څنګه به ووایې مخکې چې زمونږ اراده دا ده چې د ثوابی پلس د ګردې پښتونخوا جی علمي ادبي ثقافتي تاریخي شخصیات جی چې د هغې په کامي کچ باندې څه کردار پاتې شوی وي جی نو هغه به راخلو که خیري جی او په هغې به خبره کوو. راتلونکي شخصیت به زموږ تاریخي شخصیت وي. جی لکه دا زموږ هم تاریخي کردار او د ثوابی به وي جی. او دا خو صوفي و جی نو دا هغه بالکل چې هغه به دلته کې اوس هم په ثوابی کې شته جی په دغه په شکل کې جی د مرقد په شکل کې جی نو انشاءالله په هغه به زموږ د پښتنو چې کوم شریک شخصیتونه دي جی او چې د یوسف زو دي او بیا ټول پښتون دنیا کې د یو رول پاتې شوی دی تاریخ. جی نو هغه که علمي شخصیت وي که ادبي وي که تاریخي وي که ثقافتي وي جی زموږ نوی کل له دې نه خبر شي. جی لکه څنګه چې مخکې دا موږ ویلو چې ځینې داسې شخصیتونه دي چې د هغوی ډېر لوی کردار پاتې شوی دی خو زموږ د اوسني ماشومان خصوصا په پرایویټ سکولونو کې چې سبق وایي نو د دې نه خبر نه دي خبر. لکه عظیم الله خان یوسفزی چې دی نو د 1857 د جنګ آزادۍ چې کوم خالق و د دې تصور پیش کوونکی کوم نو د مانیری عظیم الله خان یوسفزی او دا زموږ ځوانانو ته پتې نه دغه شان د نواب نجیب الدوله نه څومره خلک خبر دی ځوانان زموږ چې څه کردار پاتې شو. نو زموږ به دا کوشش چې د خپل تاریخ نه د خپل پرون نه دی خبر کو او د دې دپاره نه چې دی په پرون کې اوسي خو د دې دپاره چې دا دی دا وګوري تاریخ سړی د دې دریو خبرو دپاره لولي. یو دا چې عبرت ترې واخلي. جی دویم دا چې د خپل پرون نه خبر شي
او دریم دا چې د خپل پرون پرانا کې د خپل نن او د سبا لپاره کړنلاره وټاکي جی تابع وکړي انشاءالله کوشش وکړو چې راتلونکي شخصیت زموږ تاریخي شخصیت جی او نوم ورته نه اخلي که نه جی نو زه وایم چې دا سسپنس پرېږدو نو ښه به وي که نه صحیح ده جی سپیشل میډیا والو نه خو دا به تاسو نه دا تمه ګرانې چې تاسو به تر اخره سسپنس پرېږدئ خو بهرحال یو ورځ خو به یې پرېږدو خیر د بله ورځ به یې تاسو صحیح ده جی سهیل خان میسج کړی د شاه منصور نه وایي نورالامین یوسفزۍ صاحب ته ډېر ډېر سلامونه او ډېر ښکلی پروګرام وي ستاسو روان دی ډېره مننه جی یو جهان مننه سهیل خو زموږ کشر دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم 0311022 یعنی 0311 022 1794 السلام علیکم السلام علیکم تاسو د ټلیفون کې ماته څه چل ښکاري ځکه چې د اواز هم پته نه لګي د هغوی ټلیفونونو کې څه چل دی یو څو ملګري خو پې موږ واخیستل چې ډېر ښه صفا اواز او ډېرې ښکلې خبرې وکړې جی السلام علیکم نورالامین صاحب په تلو تلو کې خپلو ګرانو اورېدونکو له شاګردانو له خپلو دوستانو له خپلو مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړي نو ځوانانو ته خو دا وایم چې یو خدای د خپل پرون نه د خپل ماضي نه ځان خبر کړي جی ځکه چې کوم سړی د خپل کامي تاریخ نه نه خبر نو د مثال د کټ پتنګي کار چا ځان له ونیسه جی او دویمه خبره دا ده چې په خپلو رویو کې د مثبت بدلون راولي جی ځکه چې انساني رویه چې کومه ده نو د دې ډېر لوی کردار دی جی او نن زمونږ مشرانو ته دا وایم چې موږ ته د نوي عمراني معاهدې ضرورت دی جی او نوي عمراني معاهده به مونږ قومونه به هم خپلو کې کوي جی د دنیا قومونه به هم خپلو کې کوي د نویو حالاتو په رڼا کې جی او موږ به خپلو بچو سره هم نوې سوشل کنټیکټ کوو او نوي څیزونه ځینې څیزونه به د هغوی منو نو یې به خپلې کوټۍ ته راولي نو بیا به مونږ ورته خپلې خبرې هم ځینې وکړو چې زمونږ هم زه دا یم او ستا د وخت تقاضې دا دي جی نو زما خیال دی چې دوی سره یو دوستي جوړو کړو مونږ د خپلو کشرانو سره جی نو د دې دوستۍ به دا فایده وي چې زمونږ او دوی منځ کې به ډایلاګ شروع شي اوس زمونږ او دوی منځ کې ډایلاګ نشته هغوی مونږ ته شا کړې ده او مونږ هغوی ته شا کړې ده هغوی خپلو کې اړم دي او د هغې بیا دا مسله شي چې دا ځوانان بیا د نورو خلکو لاسته رړ شي جی د نورو تهذیبونو د نورو کلچرونو مونږ وینو که نه لکه خپلو کې چې هم هغوی خبرې کوي نو هغوی یو بل سره چې دی نو په نیټ باندې او په دغه باندې چې کوم کردارونه وي جی نو داسې نومونه اخلي چې یا به یا د انډیا د فلمونو کردارونه یا به د کارټونونو کردارونه وي د انګریزۍ او هغه داسې اخلي لکه چې هغه د هغه هیرو وي جی نو موږ د خپل هیروز نه هغوی نه دي خبر کړي نو هغوی ته ګناه هم نشته دی کې جی د خپل دی کې زموږ د تعلیمي نظام هم خامۍ دي چې هغې کې هم مسله ده نصاب کې هم نشته زموږ اتلان نشته بهرحال خپلو ځوانانو ته دا وایم چې محنت او خواري هم کوي او د دې سره سره د خپل پرون نه هم ځان خبر کړي ډېره ډېره مننه ښاغلي نورالامین یوسفزۍ صاحب ستاسو د راتګ او ستاسو د دومره مینې چې خپلو مینهوالو له خپلو کشرانو له تاسو یو ډېر ښه پیغام ورکړو کم علمي او تحقیقي خبرې چې تاسو وکړې د هغې هم یو جهان مننه او دا مې کوشش دی دا هڅه کوم چې ستاسو غوندې مشران راځي او دغه شان خپلو مینهوالو سره خبرې اترې کوي او هغوی ته ډېر څه زده کوي ډېره مننه ښاغلي نورالامین یوسفزۍ صاحب مهرباني قدرمنو اورېدونکو که ژوند وفا وکړه ساګانو بې وفایي ونه کړه نو راځو به سبا لکه خیر د شپې د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې به ستاسو کوربه سید عادل دلبر د ننګیالو خپرونې سره یو وارې بیا ستاسو سره مخامخ کېږي تر هغه دمه که د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر پرې دروند شوی وي ستاسو زړه ته پې څه ازار رسېدلی وي د هغې دپاره زه ستاسو نه غواړم بخښنه د هغه ټولو مینهوالو یو جهان مننه کوو کومو مینهوالو چې زموږ سره د ګرځنده په کرښه باندې راغلل او موږ سره ډېرې خوږې خبرې وکړې ډېرې خوږې پوښتنې وکړې د هغه ټولو مینهوالو ډېره زیاته مننه او د هغه مینهوالو هم د زړه له تل نه مننه کوم کومو مینهوالو چې زموږ سره د SMS په لار باندې خپله حاضري ولګول او موږ سره خپله حاضري د موجودګۍ احساس یې موږ له راکړو د هغوی هم یو جهان مننه
او د هغه اوریدونکو هم د زړه له تل نه مننه کوم مینوالو چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده، یعنې 2 ګنټې موږ برداشت کړو او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله. قدرمن اوریدونکو تاسو به هم زه پرېږدم د کمال بابا کمالونو سره، یعنې د هغوی یو تاریخي کلام سره به زه تاسو پرېږدم. ستاسو نه به اجازت غواړم. خو هغه د نور کله په شان زوړ پیغام چې پښتو وایي، پښتو لیکئ، پښتو لولئ. او د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالې اخلي رخصتونه، او چې رخصت اخلي منګول راکه چې په ناکېږي مخ راواړوه میم. او دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زه د کمال بابا دا کلام تاسو به په غور سره واورئ. موږ به د عباسین یوسفزۍ صاحب په دې شعر باندې اجازت واخلم. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. کور مو ودان د الله په امان.